اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا ولنی دوټلې چې دي د دې تعلق زموږ استادو د علم او تفسیر سره ده. بیا د دین ورستو بیا تعلق چې ده د علم الحدیث سره او په آخره کې بیا علم الفقه. اگر که هدايه ګرانی دی آخره کې به فضابه هم او د ادب لحاظ به پکې وساتو. دی هفته کې ان شاء الله د دې دریو علوم د علم التفسیر او د علم الحدیث او د علم الفقه مقدمه درته وایم. مقدمه کې دا کاری چې آینده سبقونه به درته اسانه او شروع به علی وجه البصیرت شي. اوسنه بحث او سبق مو دا په علم التفسیر کې په علم التفسیر کې نن دریو خبرو ته فکر کوئ. یو خبره د قرآن کریم تعریف، دویم د قرآن کریم موضوع او دریم د قرآن کریم غرض. دا درې خبرې چې نن زده کئ نن د دې دریو خبرو زده کړو نه بعد به مو نننی درس ختم شي. د قرآن کریم د تاریخ متعلق اولنۍ خبره، قرآن په لغت کې څه معنا لري. نو قرآن په لغت کې دو مسلک دي پکې. یو مسلک د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او دویم مسلک د امام شافعی رحمه الله. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله قرآن دا لفظ او دا نوم دا مشتقی او قائل د اشتقاق دی د قرأتنا. وی قرآن دا مشتق دی د قرأتنا. قرأت لستلو توائی. قرآن کریم مغا کتاب دی چې د دې لستل کېږي او تلاوت کېږي. امام شافعی رحمه الله فرمای قرآن مشتق دی د قرن. قرن اتصال توائی. دی کتاب قرآن کریم ته قرآن ځکه وایي چې د دې کلمات او د دې آیاتونو او مضامین دا د یو بل سره متصل دي. دویمه دا ده چې اتصال معنویم پکې شته. کم خلق چې د الله تعالی نه لري دي او لري پراتو لکه په زمانه د فترت کې د حضرت عیسی علیه السلام نه تر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پورې
دې زمانه ته زمانه د فترت وای بتا تا چو بتا فترت انقطاع تا وای تاسو کتابونو کې ویلي دي لكل شیء شرة ولكل شرة فترة د هر شي د پاره تیزی ده او د هر تیزی د پاره بیا انقطاع ده نو فترت انقطاع ته وای د عیسی علی السلام نه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پوری دې زمانه ته زمانه د فترت وای دې کې پیغمبران علیهم السلام نو راغلي څوک وای د عیسی علی السلام نورستو درې پیغمبران راغلی و چې کوم سورۃ یاسین کې ذکر دی انطاکیه کلیتا او څوک وای دا پیغمبران د الله تعالی نو بلکې دا استاد د عیسی علی السلام خود دې نورستو بیا نبی نه دی راغلی نو دغه زمانه ته زمانه د فترت وای دې کې چې کوم خلق وفات شوی دي ورستو بحث بدر تراش د دوی متعلق د علماو دو قول دي درې قول دي یو قول دا دی چې د اهل الفترت نه چانه چې کفر صریح او شرک صریح نه دی ثابت نو هغه اهل التوحید دي او چانه چې شرک ثابت دی او ښکارا دی او کفر بواح ترنا خلق معلوم کړي دي نو هغه بیا کافران او مشرکان دي دویم قول پکې دا دی چې نه اهل الفترت چې دي دوی نه به په ورځ د قیامت کې پوښتنه کېږي نو که په ورځ د قیامت کې دوی قائل شو په توحید نو دوی به جنت ته ځي او که قائل نشو نو بیا به جهنم دریم قول دا دی چې نه اهل الفترت دا موحدین دي ترسو پورې چې شرک نه کړي شرک یو که بیا خو مشرکان دي نو دغه زمانه ته زمانه د فترت وای نو خلق د الله تعالی نه ډیر لري نو قران کریم الله جل جلاله راولېګا دا خلق روحن او مانن د الله تعالی سره متصل د امام شافعی رحمه الله فرمای قران د قرن نه ده او قرن اتصال توای اتصال سوریم په قران کریم کې شتا او اتصال معنویم شتا اتصال سوری اتصال د کلمات او د مضامین د آیاتونو د قران کریم ده او اتصال معنوي او روحي اتصال د هغه خلقو ده چې د الله نه لريو د وجد نه راتګ د نبی او د پیغمبر نه نو قران کریم سره دا کمال وش چې خلک الله ته نږدې کړي که قرآن د قرأت نشي څنګه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وای نو بیا قرآن غیر منصرف دی الف نون پکې زائد دی یو پکې عالمیت ته او یو پکې سبب الف او نون مزیدته او که قرآن د قرن نشي څنګه چې امام شافعی رحمه الله وای نو بیا منصرف دی ځکه نون بکی بیا د نفس کلمې نه دی نو یو سبب خو په غیر انصراف کې کار نه کوي نو بیا قرآن منصرف باقی دا خبره چې قرآن اسم دی که صفت دی تاسو کتابونو کې ویلي دي اسم سلورو ځایونو کې استعمالي او هر ځای کې د اسم خپل معنی اسم په مقابله د محمل کې چې مستعمل شي مراد ترنه لفظ موضوع دی
لفظ موضوع هغه لفظ توای چې معنا لري. دویم اسم چې مستعمل شي په مقابله د فعل او د حرف کې. الته مراد ترنا هغه اسم دی، هغه کلمه ده چې دلالت کوي په خپل معنا او دا معنا په وستنی یو د دریو زمانو سره. دریم اسم مستعملیږي په مقابله د لقب او کنیه کې. لقب هغه نوم توای چې په کم باندې سړی مشهور شوی، او اسم کنیه هغه اسم توای چې د هغې په ابتدا کې یو د څلورو اسماو نه راشي، یا لفظ د اب راشي، یا لفظ د ام راشي، یا د ابن یا د بنت. دا څلورو اسماو کې چې هر لفظ د یو اسم په ابتدا کې راغو هغې ته کنیه وای. دریم ته اسم محضه وای، خالص نوم چې مور او پلار په چا باندې کېږي، نو په هغې کې لحاظ د معنا نه وي، لحاظ د لفظ وي، نو هغې ته اسم محضه وای. څلورم نمبر اسم په مقابله د صفت کې ذکر کېږي. تاسو په نحو کې په باب د غیر انصراف کې ویلي دي چې الف نون زائدتان ان کانتا فی اسم و ان کانتا فی صفت. نو اسم چې په مقابله د صفت کې ذکر شي نو هلته مراد د اسم نه ده چې دلالت کوي په ذات محضه بې د اخذ د یو صفت د اوصافو د دې ذات نه. او صفت هغې ته وایي چې دلالت کوي په ذات سره د اخذ د یو صفت د اوصافو د ذات نه. لکه زیدون او عالمون. زیدونم دلالت په ذات کوي او عالمونم دلالت په ذات کوي، او په زید کې د دې زید د صفاتو اخذ نه دی راغلی، او په عالمون کې د زید د اوصافونه یو صفت اغستلی شوی دی چې هغې ته علم وایي. نو اوس قرآن دا اسم دی او که دا صفت دی، نو قرآن خالص اسم دی، صفت نه دی. دا اوس علم ګرځېدلی دی. علم کې معنا وصفي مراد نه وي. باقی دا خبره ده ما درته وی قرآن په لغت کې څه معنا لري، نو دغه معنا لغوي وه. معنا لغوي کله کله مونږ او تاسو نه هېره شي او فرق نشو کولی معنا لغوي او په معنا اصطلاحي کې. نو زه ځکه طالبانو ته په دې ابتدا کې وایم چې آینده کې درته کار اسانه شي. معنا لغوي او معنا اصطلاحي کې به څنګه فرق کوئ؟ معنا لغوي دې ته وایي اتفاق قوم علی امر، د یو قوم اتفاق په یو امر. معنا اصطلاحي چاته وایي؟ اتفاق طائفة مخصوصة على امر مخصوص. اتفاق د یو طائفه مخصوصه ده په امر مخصوصه باندې. یو خاصه ډله چې په یو شی اتفاق وکړي نو هغې ته اصطلاح وایي، او چې خاصه ډله نه او عام خلکو چې کوم اتفاق کړی په یو لفظ په یو معنا نو هغې ته معنا لغوي وایي. زه به درته مثال ووایم اسانه به شي درته. ټول پښتانه تقریبا قلم چاته وایي؟ قلم چې دی هغه ته وایي چې په هغې لیکل کوي. مونږ او تاسو چې په کوم شي لیکل کوو هغې ته قلم وایو. هر چا نه چې پوښتنه کوي قلم راکه، قلم واخله، دغه معنا ترېنه مراد دی. او که تاسو عام خلک پرېښوده او دې سوس ته لاړئ او هلته مو باغوانانو سره ملاقات وکړ او ورته وموویې چې قلم مې پکار دی، بیا خاص کر د پسرلي په وخت کې، نو تا ته به وایي د کوم ونې قلم. دوی بیا قلم یو بل شي ته وایي. د دې میوو نه شاخ را پرې کړی او تیره کړی او بیا په بله میوه کې لګئ.
نو هغې ته قلم وایي. خو دغه معنا د قلم عام خلق نه کوي، دا خاص دهقانان او باغبانان کوي. نو د قلم دا موږ او تاسو چې پې لیکل کوو د معنا لغوي ده، او هغه د سوزوال او دهقانان چې کوي هغه معنا اصطلاحي ده، ځکه هغه د یو طایفې مخصوصې سره تعلق لري، او دا بله معنا دا د عام خلکو سره تعلق لري. داسې مولوي صاحب عربی کې دا کار دی. د یو لفظ معنا به وي عند العرب، ټول عرب چې دغه لفظ نه کومه معنا اخلي قطع لحاظ د یو طایفې نه، هغې ته معنا لغوي وایي. بیا په عربو کې طوایف دي، دا محدثین دي، دا اصولین دي، دا فقها دي، دا دي. نو چې یو خاصه ډلې د یو لفظ نه کومه معنا واغسته نو هغې ته بیا څه وایي؟ هغې ته معنا اصطلاحي وایي. پاکستان کې به یو لفظ استعمالېده، هغې ته پټکی وي. پټکیم دوه معنی دي، یو معنا لغوي، یو معنا اصطلاحي. معنا لغوي دغه ده چې دا مونږ او تاسو په سر باندې تړلی، دا د پټکي معنا لغوي ده. هر چا نه پوښتنه وکړه پټکی رانکه، پټکی واخله، همدا به درکوي. خو که تاسو دا عام خلک پرېښوده او یو مارکیټ ته لاړئ او یې دوکان نیسمه خو د دې څومره پټکی دی، هلته بیا پټکي نه مراد دا نه ده. پټکي نه مراد بیا هغه جدا روپۍ دي چې هغه د دوکان د نیولو نه مخکې مالک ته ورکوي. نو د پټکي هغه معنا اصطلاحي ده، او دا مونږ او تاسو چې عام خلک ترېنه کومه معنا اخلو بغیر د مارکیټونو والا نه، نو دې ته کومه معنا وایي؟ دې ته معنا لغوي وایي، او هغه مارکیټونو والا ته معنا اصطلاحي وایي. اوس خو مو ذهن کې خبره کېناسته، دا مې درته فرق وکړو چې وروسته درته بیا ډېر اسانه شي. کله کله خبره ډېره اسانه وي خو سړي ذهن کې نه وي غورځېدلی، نو دې سره به وغورځېږي. او د دې سره مو یو بل لفظ هم زده کړه، د معنا مو زده کړه. زمونږ او ستاسو ملګري اکثر معنا نه پیژني. معنا وایي ما یقصد من الشیء، کافیه کې مو ویلي دي ما یقصد من الشیء یا ما یقصد من اللفظ. د لفظ نه چې کوم شی قصد کولی شي ستا چې کوم مقصود دی، او یا د یو شي نه یو شی قصد کوي، نو دغې ته معنا وایي. مثلا ما دا شی راپورته کړ، زه تا ته وایم دا څه شی دی، دا ته چې کوم نوم اخلې دا شی دی او هغه جاغور لفظ دی. نو د دې شي نه چې کوم شی قصد کولی شي چې جاغور دی، جاغور د دې معنا ده. که یو سړی درته وایي جاغور راواخله نو دا لفظ دی، د جاغور څه معنا ده؟ دې معنا ده. تا ته به یو سړی وي جاغور څه معنا ورته دی معنا، جاغور لفظ دی، د دې نه دا شی قصد کولی شي. تا ته یو سړی وي لوټه راواله، لوټه لفظ دی، دغه کم شی چې راخلي تا ته د لوټې د لفظ نه بعد، نو دقه معنا د دې لوټې ده. یو سړی درته وایي دیوال څه معنا، لاس نه به یې راونیسي او ورته دغه معنا ده. دا مخامخ چې ولاړ دی نو دا د دیوال معنا ده. دیوال لفظ دا دیوال نه دی، دیوال کې خو دالي یا پکې وو پکې الف پکې لام پکې، دې کې خو سیمټ دي، شګه ده، رنگ دی پکې، دې کې کم دی دیوال. دا د دیوال معنا د خپل دیوال نه دی. نو د یو لفظ یا د یو شي نه چې کوم شی قصد کولی شي او کوم شی ترېنه مقصود دی، نو دغه مقصود شي ته معنا وایي. اوس خو مو ذهن کې خبره کېناستې. نو دغه بیا دوه قسمه ده، یو معنا لغوي ده او بله معنا اصطلاحي ده. نو قرآن په لغت کې یعنی معنا لغوي کې دوه مسلکونه لري، یو ته معنا لغوي وایي، یو ته معنا اصطلاحي وایي. تاسو ته مې معنا لغوي وکړه.
د تورات او د انجیل او د زبور معنا لغوي شته. تورات په لغت کې رڼا ته وایي. يهوديان چې هغوی ډېر جاهلان، اخلاق هم سم نو، اعمال هم سم نو، رواجونه هم سم نو، او دا د چا سم نه چې جاهلانی کنه. زمونږ استاد علما د جهل نه تعبیر کوي په تیارو سره، وی هلکه دا په تیاره کې پروت دی. نو د تیارې ازاله کېږي په رڼا. هر شی چې راوړې تیاره نه ځي تر څو چې رڼا دې نه وي راوستي. نو الله تعالی دوی ته کتاب ورکړه چې دوی د تیارو نه د جهل نه راوویسته رڼا د علم ته. نو نوم یې ورته تورات کېښود. زبور دوه معنی دي. یو د زبور معنا د مکتوب، لیکلی شوی کتاب الله داود علیه السلام ته راولېږه. دویم د زبور معنا د قطعات د محبت د باری تعالی. داود علیه السلام سره د خلکو ډېره مینه وه او ډېر عبادتونه به یې کول. تر دې پورې داود علیه السلام به چې د الله تعالی تسبیح وې نو غرونه به هم ورسره تسبیح وې. وی قوم ورته راغی امتیان چې د الله پیغمبره د الله د مینه او محبت څومره مزه کوي، که دې کې د لږ زیادت وکړه. نو الله تعالی داود علیه السلام ته زبور ورکړ. هغې کې ټول مواعظ او نصیحتونه او بیان د سلوک او د تصوف پکې و. نو هغه بیان د محبت د باری تعالی، نو هغه قطعات د محبت د باری تعالی. انجیل شو نو عیسی علیه السلام سره خو د خلکو مینه وه د نسواراو، خو مینه کې بیا غلط شو. چاوی دا خدای دی العیاذ بالله، چاوی د خدای زوی دی، او چاوی خدایان درې دي. یو الله جل جلاله دی، دویم مریم علیه السلام ده، او دریم عیسی علیه السلام دی. نو محبت کې خطا شو کنه. محبت کې څوک خطا کېږي؟ څوک چې د محبوب په حقیقت نه خبر. نو دوی د پاره یو کتاب پکارو چې په هغې کې د اسلام او د دین او د عیسی علیه السلام د هغه پټو صفاتو بیان پکې حقیقت دوی ته ښکاره شي. نو الله تعالی ورته کتاب راولېږه او بیا ورته نوم کېښو انجیل. عرب وایي انجلت الشیء من الارض ای استخرجته منها، ما ځمکه وکنله او د هغې نه مې شی راویسته. نو انجیل کې خو د اسرارو بیان دی، معنا لغوي ده. توضیحات د مشکات شرحه ده، هغې کې یوه ښه نکته ویلې ده. په هغې کې ویلي دي وی که دا نومونه درنه غلط شو او ژبه درنه غلطه شوه او دا درته معلومات نو چې دا کتاب په کم پیغمبر نازل دی او کم ژبه کې دی، وی 4 الفاظ به زده کړي. یو لفظ دی فعم، فا معنا فرقان، عین معنا عربی، میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی فرقان په عربی ژبه کې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل دی. دویم لفظ بزده کې تعم، تی معنا تورات، عین معنا عبرانی، میم معنا موسی علیه السلام. دا تورات عبرانی ژبه کې په موسی علیه السلام باندې نازل دی. دریم لفظ دی زید، زی معنا زبور، یہ معنا یونانی، دال معنا داود علیہ السلام. زبور یونانی ژبه کې په داود علیہ السلام باندې نازل دی. 4م لفظ دی عصا، الف معنا انجیل، سین معنا سوریانی، عین معنا عیسی علیہ السلام. انجیل په سوریانی ژبه کې په عیسی علیہ السلام باندې نازل دی. نو ګوره څو خبرې دې زده کړې، د کتاب نوم دې زده کړه، ژبه دې زده کړه، او په کم پیغمبر چې نازلو نو د هغه نوم دې زده کړه.
درې خبرې آسان شوې کنه دی علماو دریاب په کوزه کې بند کړي نو قرآن په لغت کې دغه معنا لري اصطلاح د علماو کې قرآن سمانا مختلف اقوال پکې دي زه به درته دوه ووایم یو مسلک د اصولینو ده تاسو په علم اصول الفقه کې ویل ده هو الكتاب المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا قرآن چاته وی هو الكتاب المنزل دا هغه کتاب دی چې هغه نازل کړی شوی دی علی الرسول پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو الکتاب کې الف لام عهدی دی دا خاص کتاب یاد او علی الرسول کې الف لام عهدی دی مراد ترنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الكتاب المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب في المصاحف مصاحف کې الف لام عهدی دی مراد ته هغه مصاحف د قراء او سبعو دي په دې ترته بیا بحث کوم کم چې مشهور قاریان دی و دا غوی مصاحف ته مراد دي المنقول عنه نقلا متواترا هغه چې نقل دي د رسول الله مبارک نه په نقل متواتر سره کم قرأتونه چې شاذ دي نو هغه ترې نه ووت دغه کتاب ته قرآن وایي دویم نمبر قول شاه منصور باباجي رحمه الله به وی قرآن په خپل د ځان تعریف کوي کنه الله فرمای کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب قرآن چا د کتاب الله وی عظیم الشان کتاب انزلناه الیک چې موږ دا نازل کړی تا ته مبارکون د برکت والا دی نزول باندې درته بحث کوم ها خو دلته برکت معنا به درته برکت څه معنا برکت کې مسله زده کوي چې د برکت نسبت الله ته وشي نو یو معنا او چې د برکت نسبت عباد ته وشي به بل معنا مراد د برکت نسبت چې الله ته وشي نو څه معنا ده تعالی الله عن صفات المخلوقین د الله تعالی شان ډیر اوچت دی د صفاتو د مخلوقین الله تعالی مبارک دی نو دغه معنا ده چې الله تعالی شان د صفاتو د مخلوقینونه دا اوچت او د مخلوق په صفاتو باندې نه دی موصوف د برکت نسبت چې عباد ته وشي نو مختلف معانی دي یو معنی د دعا برکت معنا دعا نو قرآن کریم د دعا کتاب دی دویمه معنا د برکت ته زیادت کم شیونه چې د انسان خوښي نو پاغې کې غواړي چې زیادت تی وشي نو دا د زیادت والا کتاب دی دا د خپل عالم او د محب او د خادم علم هم زیاتی مال هم زیاتی او خوشحالی هم زیاتی هر څه پکې زیاتی درېمه معنا د برکت ته دا مشتق دی د بروک الابل نه کله چې اوخ ډېر جګي کنه او کله ورته مالک نخ وای نو د خپل ملا را ټیټه کی او خېټه د ځمکې سره ولګي خپل تکبر او لوی ټوله ختمه کی سړی ور باندې کینی بیا دا پورته شي نو انسان کې یو صفت چې دی هغه د تکبر هم دی هغه د لوی هم دی الله فرمایي کتاب انزلنا الیک مبارک دا د برکت والا کتاب دی دا چې څوک صحیح وي او ځان په پوي کی نو د تکبر ازاله پکې کی
بل معنا د برکت ته چاته د پیو والا وزا یا مال ورکول دې ته برکت وای. فکر مو کړی مخکې خلق سخیان چا کره به چې لنګه وکنه نو نورو ته به ورکول هلکه وی شودې ته وخوره او ساعته چې کله وچه شوه بیا یې ماته راک نو دغې ته برکت وای. قرآن کریم ته برکت والا کتاب ولې وای؟ ځکه د علم نه تعبیر په شودو سره کیږي. بخاری شریف کې به درته راشي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی او شودې پکې لیدلی. صحابه ترېنه پوښتنه وکړه قربان څه تعبیر دی وی د علم تعبیر مې ترې وکړه. نو خوب کې چې سړی شودې وګوري نو د هغې تعبیر په علم سره کېږي. ولې؟ په شودو کې تمام وټامنز پراته دي. دنیا کې چې څومره خوراکونه د طاقت دي په دې ټولو کې چې دی دا ټول طاقتونه او خوندونه په شودو کې پراته دي. نو څومره روحاني غذاګانې چې دي دا په علم کې پرتی دي کنه. دا مجاهدین چې ګورئ دا د علم نه وتلي دي، دا د علم ثمره ده. دا عباد پیران صاحبان نیکان چې ګورئ دا د علم ثمره ده. طالبان چې ګورئ، سخیان چې ګورئ، بادران چې ګورئ، دنیا کې چې څومره خیرونه دي دا د علم اسمار دی او د علم د ثمرې نه وتلي. نو ځکه د علم نه تعبیر علما چې دی د شودو نه تعبیر په علم سره کوي. نو دا د علم والا کتاب دی کنه. بل د برکت معنا د سعادت. نو قرآن کریم خود سعادت او د نیکبختۍ کتاب دی. بل د برکت معنا د طرفو پورتوالی. تاسو ویلی دی او عالم دی هغه وی زما دریو خبرو کې شک. یو د رقیم معنا نه راتلی، دویم د متاع معنا نه راتلی، او دریم د تبارک معنا نه راتلی. یو ځای ته لاړم یوې ښځې ډوډۍ پخوله په تنور. که فکر مو کړی د ډوډۍ پخولو نه مخکې د دوی سره یو ټوټی کریه الشکل کریه المنظر او هغه په دې تنور کې تاوی چې دا توروالی ختم شي. بیا ورباندې تنور باندې ډوډۍ پورې کوي. وی سپی راغی او دغه ټوټۍ وتښتوله. کله چې دا ښځه راغله او د ټوټۍ په تالاش کې و بچي ورته وی یا اما جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل. مور سپی راغی او دا متاع یې واغست او غره ته وخته. دی وی زه ډېر خوشحاله شوم. په یو وخت کې مې د دریو الفاظو معنا زده کړه. ښه رقیم سپي ته وایي او متاع دغې ټوټې ته وایي او تبارک معنا ختل او پورته کېدل. نو قرآن کریم د طرفو او د ترقۍ کتاب دی. نو ځکه ورته څه وایي؟ دې ته مبارک کتاب وایي. بله معنا د برکت چې ده چې کله اسمان نه باران وریږي کنه او انقطاع پکې نه راځي، ډیر باران، نو هغې ته هم برکت وایي. قرآن کریم هم د برکت والا کتاب دی. دا علوم هم پکې ډیر دي او رحمتونه هم پې ډیر وریږي. بله معنا مولوي صاحب د برکت ته حوض ته وایي چې په هغې کې ډېرې اوبه جمعي، دې دپاره چې نور باغونه ترېنه سیراب کړي. نو قرآن کریم چې دی دا هم یو د علم حوض دی. د دې علم چې در سره نو څومره شعب چې د ایمان او د اسلام دي دا د قرآن کریم نه سیراب کېږي. نو 14 معنی علما د برکت کوي، بیا ځان ته وګورئ. نو کتاب انزلنا الیک، دا کتاب دی چې موږ تا ته نازل کړی، مبارکن د برکت والا، لیدبروا آیاته، دا حکمت نظری دی، او ولیتذکر اولو الالباب،
دا حکمت عملی نو حکمت نظری دا مقدم که په حکمت عملی ځکه ذاتن مقدم دی کنه اول علم دی او بیا عمل دی کنه نو لیدبروا آیاته دا علم شو ولیتذکر اولو الالباب دا عمل شو الله تعالی حکمت نظری مقدم که په حکمت عملی باندې ولی ذکرن زکه مقدم که چې ذاتن مقدم دی خو بعض زینو کې مولوی صاحب حکمت عملی په حکمت نظری باندې مقدم دی لکه بل ځای کې بدر تراش وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون التغور وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا دا حکمت عملی وکانو بآیاتنا یوقنون دا حکمت نظری دلته اوس عملی مقدم کړي ولی وزکه مقصود د نظری نه عملی دی کنه نو ما هو المقصود مقدم ک کنه ارزه کې بخپل خپل نقطه وای ها لیدبرو کې حکمت نظری مقدم ک ځکه دا ذاتن مقدم دی او یهدون بامرنا کې حکمت عملی مقدم کا ځکه دغه مقصود دی د حکمت نظری نه کنه علم خو چې سړی کوي خود دې د پاره کوي چې عمل ور باندې وکي نو ارزه کې خپل مقصد ودا د قران کریم چې دی دا تعریف د شاه منصور باباجی رحمه الله باندې نو قران کریم په لغت کې لغوی معنی میں درتا ہوں اور اصطلاحی معنی امداد موضوع د قرآن کریم د قرآن کریم موضوع کې دو قول دي ښه یو قول دا دی چې د قرآن کریم موضوع د توحید او دویم قول دا دی چې د قرآن کریم موضوع دا تکمیل الانسانیت د انسانیت تکمیل په قرآن کریم راځي خدا اختلاف چې در تخکاری دا لفظی دی ښه ځکه چې توحید او تکمیل الانسانیت لازم او ملزوم دي توحید سره تکمیل الانسانیت راځي او تکمیل الانسانیت راځي په توحید باندې نو دواړه یو شی دي موږ ته به استادانو د توحید د دې حروفو معنیګان بیانول وی توحید کی سالو 15 حروف تھی یو تا دا دویم واو دے دریم ها دا سلورم یا دا او 15 دال دے دا هر یو حرف په یو معنا دلالت کوي تا دا اشاره د تدبر سړی به الله تعالی په آیاتونو کې فکر کوي التدبر فی آیات الله در ترابشی آیات الله چې قرآن او حدیث کې راشي نو دریو مانو کې استعمالی ها یو آیات الله د قرآن کریم آیاتونو ته وایي دویم آیات الله نه مراد معجزات د انبیاء او دریم آیات الله نه مراد دا ټول موجودات دلائل د توحید او د وجود د باری تعالی دی دریو واړو کې فکر کولو ته توحید وای یو سړی د قران کریم تلاوت کوي او فکر پکې کوي دا توحید کې داخل دی معجزات د نبی کې فکر کوي دا توحید ده دی ټول عالم موجوداتو کې فکر کوي دی ته توحید وای نو التدبر فی آیات الله دویم حرف بیا واو ده واو اشاره الى الوفاء بعهود الله الله تعالی سره مونږ او تاسو چې کومې وعده کړې هغه باندې پورا وانه عالم ارواح کې زمونږ او تاسو روحونه را جمع کړو او بیا الله فرمایل الست بربکم زستا رب نه ما مونږ او تاسو ټول ورته جواب ورکړی قالو بلا دی بندگان ورته یا الله ولنه په لفظ د رب کې
موږ د الله سره وعده کړې ده چې زموږ ټول ضرورتونه به راته ته پوره کې. درېیمه سپاره کې به لفظ د رب راشي، بیا درته هلته سپړم انشاءالله. نو کومه وعده مو چې د الله تعالی سره کړې ده چې زه به تا نه تمه کوم او تا نه به شیونه غواړم، دغې وعدو باندې پورهوالی دې ته توحید وایي. بیا درېیم نمبر حرف حا ده. حا معنا اشارتن الی حفظ امانات الله. د الله تعالی امانتونو ته د امانتونو ساتنې ته اشاره. موږ او تاسو ته سترګې، بدن، لاسونه راکړي، د پاک راکړي او ګناه باندې ککړ نه و. همدغسې پاک سپارل الله تعالی ته، دې ته مولوي صاحب توحید وایي. څلورم نمبر حرف یا ده. انسان چې تدبر وکړي د الله په آیاتونو کې او د الله تعالی په وعدو پورهوالی وکړي او د الله د امانتونو حفاظت وکړي، نو د الله د طرف نه وعده دته دا ده بأن لهم الجنه. د الله تعالی په دغې وعدې باندې یقین کولو ته توحید وایي. نو یا کې اشارة الی الیقین بمواثیق الله. کله چې څلور کاره برابر شو، فکر هم برابر شو، وعدو باندې پورهوالی هم راغی، د امانتونو حفاظت هم راغی، د الله تعالی په وعدې دې هم یقین وکړو، خو جنتي شوې. اوس بل را بلل د الله تعالی دین ته، دې ته توحید وایي. نو دال معنا اشارتن الی دعوت دین الله. د الله تعالی دعوت، د الله تعالی دین ته خلق را بلل، دغه ته مولوي صاحب توحید وایي. څوک درنه پوښتنو کې د عالم څه کار دی، نو دا به ورته ووایي چې عالم دوه کاره دي. یو به څلور کاره خپل ځان کې راولي، کله چې دی جنتي شي بیا به د دې څلورو خبرو دعوت بل ته ورکوي چې دا بلم جنتي شي. دا د علماو کار دی، د خلکو فکرونه برابرول، د خلکو د الله سره وعدې پوره کول او د الله تعالی امانتونه چې ورسره دي د هغې حفاظت کول، د الله تعالی په مواثیقو یقین